کم ملګري چې د دشمن نه پریشان دي او هغه دې دا غواړي چې زموږ د دشمن نه حفاظت وشي، د دشمن نه دیونګه هر وخت چې کوم دی په حفظ او امان کې اوسو، زموږ د بچو چې کوم دی حفاظت وشي، زموږ د مال له حفاظت وشي، زموږ د ښځو د حفاظت وشي، زموږ د غونډ کور د حفاظت وشي. هغه د فرض یو خاص عمل خیم د سوره یونس تلاوت نه دی، دا په کثرت سره کوي. دشمن ستا یو اختم نشي ګرځولای، دشمن ستا د کور په لارم نشي تېرېدی چې صرف د سوره یونس تلاوت کې په کثرت سره کوي. او د دې دویم نمبر فضیلت دا دی چې تا ته په ژوند کې مشکلات رااله، مصیبتونه در باندې رااله، غمونه در باندې رااله، تکلیفونه در رااله، یا یو کار دی هغه نه کېږي، د رشتې مسله ده یا د کاروبار مسله ده، ستا کاروبار په ټپه باندې شوی دی، نو د سوره یونس تلاوت لري چې کوم انسان د سوره یونس تلاوت کوي د هغې سره به د غوړ مشکلات حل کېږي، هر څه به د حل کېږي. خو د رشتې مسله ولې نه، خو د کاروبار